حضرت علی کرم الله وجهه نو چاته پوسو چې صاحب جنازې نه رستو تل افضل لیک مخکي هغه ته وی چې رستو تل افضل لی وی چې دا شیخین حضرات ابوبکر صدیق او عمر فاروق دی وړاندې حضرت علی کرم الله وجهه چې نن سبا بعض خلک د دشمنی په توګ باندې صحابه بیان کوي د دې په خپل کې یو بل سره محبت هو د یو بل نمونه به په خپل بچو کې خل دومره مینه و د حضرات خلفاو د عشره مبشره د صحابه کرامو په خپل کې یو خبره کې مې بل خبره یادېږي یو ځل د جمعات نه راووتل ابوبکر صدیق صاحب او حضرت علی کرم الله وجهه او دغه وخت صدیق اکبر خلیفہ دی بادشاہ دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی بخاری شریف کې حدیث دی ابوبکر صدیق د علی صاحب بچی ولیدو زوی حضرت حسن رضی الله عنه نو هغه اوچت کو په وګي کېنولو علی صاحب وسره روان دی صدیق اکبر حضرت حسن صاحب په وګ باندې کېنول او وته فرمایي چې والله شبيهم برسول الله بالنبي لا شبيهم بعلي فالله مې قسم وی چې د الله د رسول په شان علي پسې نه دله د علي غونې نه او حدیث کې راځي وعلي يضحك او علي صاحب خندل مسکیو دا خبرې اورېدې دومره په خپلو کې د یو بل سره مینه نن سبب دا غي په خپل کې داسې تاثر خلکو ته بیانېږي ته وایي دشمنان دي دا ټول شیطان چال لې د شیطان چال لې د مسلمانانو په منځ کې تفرق او انتشار پیدا کول دا غواړي هغه خپل ذلیل لې هغه وایي چې دا ټول ځان سره ذلیل نو په هر حال حضرت علی کرم الله وجهه تاسو کوی چې مخکې تل افضل لیک رستو وی حضرات شیخین خو مخکې دي هغه ته وی چې دای ته پته ده چې رستو تل افضل لی خدای د دې وجه نه مخکې دي چې امت په حرج کې مبتلا نشي تنګي کې مبتلا نشي ځکه چې کله خلک ډیر وی جنازه کې نو کسو کرستو لاړل کمخ او افضلیت داسې شی دی استحباب مستحب دی مندوب دی یعنی فرض او واجب دینا چې جمع ډیر نو څوک مخکې څوک کرستو داتلی شي عرض مې دا کول زما عزتمندو چې پټایو په بنیاد باندې د یو بل سره تعلق پرې خل موږ مسلمانان یو زمونږ دین او مذهب یو دی زړونو کې د یو بل سره بغض مراولي حسد مراولي کینه مراولي دشمنی مې پیدا کوي نن سبا د کافرو ټول سترګې او نظر په مسلمانانو باندې هر قسم ته خرچا هغه په دې باندې کوي چې د مسلمانانو په خپل کې توړ راشي ځکه چې تانه براه راست هغه ایمان نشي غشته په دې لار او په دې چاله د ناخلي چې کله دا سيزونه پاتې نشي نبي د ایمان سلب شي الله جل شانه دې زموږ ایمان مضبوط کی او د الله پاک د مسلمانانو په خپل کې اتحاد او اتفاق همیشه قائم او دائم ساتي